دې لیکچر کې به مونږ د کلاس 8 بک نه فرست چپټر باندې ډسکشن کوو چې دا یې نوم دی اپروکسیمیشن اینڈ اسټیمیشن. اوس راځي چې ګورو چې په دې چپټر کې څه دي او پای باندې مونږ ایم سی کیوز بیس ډسکشن وکړو. د اولنې ټاپک دی اسټیمیشن اینڈ اپروکسیمیشن. دین مخکې دا سو لایک وای چې څنګه په ډیلی لایف سچویشن کې وی آر ناٹ ایبل ټو کیلکولیټ د ایگزیکټ اماونٹ اور کوانټیټي اف سمثینګ. مونږ ایگزیکټ اماونٹ یا کوانټیټي نشو کیلکولیټ کولی، نو مونږ بیا په کار دی چې داسې قسمه سولوشنز پرووایډ کو چې هغه د اکچوال ته لږ ډېر نږدې. نو دې دپاره بیا مونږ دا اسټیمیشن او اپروکسیمیشن کوو. A most common and easiest type of estimation is rounding off. Estimation لپاره زجونه easiest method کوم دی rounding off. او rounding off مونږ already د previous classes کې ډسکس کړی دی، اوس په دې کې به مونږ نور هم further discussion په هغې باندې کوو. دا زنګ سره څه کې it help us to make complicated numbers much simpler to work with. ډېر complicated numbers زنګ سره څه کې simplest کې چې هغه مونږ څه کوو calculation ته اسانه. This include round off to numbers nearest 10, 100 and so on. دا بیا مونږ nearest 10 او 100 1000 چې کم څنګه بیا requirement دی هغې ته بیا round off کوو، بیا څنګه سره calculation په اسانه سره کېږي. Now similarly, rounding a decimal includes rounding it off to the nearest whole number. Decimal number چې مونږ rounding off کوو nearest whole number ته دی کم یوي هغې ته round off کوو. هغه بیا په 10 پلیس هم کېدای شي په 100 پلیس هم چې کم یو مونږ غواړو. This is where you make a long number simple by rounding off. څنګه سره ډېر غټ اوږد نمبر یې سمپل په راونډینګ اپ باندې هغه مونږ څه کوو سمپل یې کوو. اوس به دې کې څنګه سره اپروکسیمیشن ایرر څه ته وایي؟ with the difference between کم چې ایگزیکټ ویلو دی او کم چې مونږ اپروکسیمیشن په راونډینګ اف کړی دی د دې دواړو په منځ کې چې کم ډفرنس دی هغې ته مونږ څه وایو اپروکسیمیشن ایرر. لایک دې کې اگزامپل مونږ چې را کړی دی یو بیگ دی د هغې زموږ سره دومره وزن دی 40.53 kg. دا په سکیل باندې زنګ سره در راغلم د دې کم ډیسیمل پلیس یې نیرسټ مطلب د دې نه دا 3 سکیپ کولی دی 0.1 ته مونږ رسو. مونږ څه کوو دا 3 چې مونږ راونډ اپ وکړو دا 5 نه سمالر دی 40.5 په د دې راشي نو مونږ راونډینګ اف دا راغلو. اوس د دې نه مونږ دا ماینس کړو نو زموږ سره اپروکسیمیشن ایرر سره راغلو، زموږ سره اپروکسیمیشن ایرر 0.03 راغلو. او دلته کې وایي سیملرلی د ایگزیکټ لینث د الیکټریک وایر ایگزیکټ لینث دا دی خو چې کله مونږ په ټیپ باندې مونږ سره څومره نیرسټ ته راځي 10 پلیس ته راځي نو دا 2 به کې بیا زموږ سره څه شي راونډینګ اپ شي نو 25.8 میټر دی. په دې کې چې کوم زموږ سره د دې ایگزیکټ چې کوم راغلو کم چې اپروکسیمیټډ راغلو دا زموږ سره ایگزیکټ دی دا اپروکسیمیټ دی دې نه چې مونږ د ماینس کو کم ویلیو راغله هغې ته مونږ اپروکسیمیشن ایرر وایو. وزنګ سره راځي significant figures. Significant figures څه ته وایي؟ Significant figures are the numbers of figures or digits that indicates the accuracy of in calculation or measurement. Significant figures زنګ سره mostly د یو measurement accuracy او calculation چې دی ته زموږ سره indicate کوي. د دې بیا خپل څه رولز دی چې مونږ وایو چې دا زموږ سره significant figures دی یا significant digits دی یا نه دی. د دې رولز به اوس مونږ ډسکس کوو. دې رولز کې اولنی راځي all non-zero digits are significant. زنګ سره چې څومره non-zero digits دي اټول سره significant دي مطلب د 1 نه والا د 9 پورې چې څومره هم digits یوز کېږي هغه significant دي. اوس په دې کې اونلی زموږ سره یو راغلو لایک 2 digit واخلو مونږ واخلو چې 21 په دې کې هم دا زنګ سره 1 دا 2 دی دا 1 دی دا 1 نه والا د 9 پورې دا digits راغلو دا دواړه significant figure دي. خبره اوس صرف اونلی د 0 ده. اوس په 0 په کم ټایم کې significant کم کې بنئ د دې مین خبره راځي. وایي 0 to the right 0 at the start of a number never significant. زنګ سره چې کله د یو نمبر په سٹارټ کې 0 یوز شوي هغه significant figure نه. اگزامپل یې تاسو بیا درکړی یا که زنګ سره راشي 0.0048 نو دې کې significant figure صرف only 2 دی هغه دی 48. where 0 that are within any two non-zero digits are significant. هغه 0 چې زنګ سره د 2 0 په منځ د 2 non-zero digits په منځ کې هغې ته موږ څه وایو
significant was padi ki zang sar significant figure 4 the 1 2 3 4 कम چې زنګ سره سٹارټ کی مطلب لیفٹ سائड ته ګس سائड ته هغه زموږ سره significant figure نه دی په منځ کې رااله د دوه نان زیرو ډیجیټ په منځ کې significant figure شو 0 at the end of a number after decimal point are significant چې کله زموږ سره رائټ سائड ته 0 راشي او د پوینټ نه پس راشي هغه ته موږ وایو چې دا زموږ سره دی significant figure for 0 at the end of a whole numbers are not significant زموږ سره whole number کې like the point پکې نه د پوینټ نه مخکې کم رائټ سائډ ته راغله نو هغه به significant figure نه according to this book دلته کې اوس ورکړی چې 9500 په دې کې صرف only 2 significant figure دي او که دا یې داسې لیکلی چې 9.00 نو دا بیا 4 significant figure دا زنګ سره د significant figure rules چې زنګ سره په یو نمبر کې څومره significant figure دي noted down کې څه وایي the closeness of measured value and a true value come to actual value of something is known as measurement accuracy چې څومره مونږه measure value دا او actual value ته هغه څومره زیات close مونږه دې ته بیا وایي measurement accuracy دا زنګ سره significant دا rules تاسو ماسټر ساتئ اول زنګ سره څه خبره ده ټول نان زیرو ډیجټ significant دی زیرو چې کم زنګ سره لیفٹ سائډ ته دی هغه نان significant دی زیرو چې د دوه نان زیرو ډیجټ په منځ کې دی هغه significant دی او زیرو چې رائټ سائډ ته دی چې د پوینټ نه بعد significant دی او که د پوینټ نه بعد نه نو هغه بیا significant نه دی دغه دا ټول دا اگزامپلز یې ورکړي دي was why rules to rounding up the specified number of significant figure was significant figure کم دی هغه موږ rounding off کوو د دې لپاره rules څه دي when rounding to a specified number of significant rounding if the next digit is less than 5 we round up with the next digit is greater than or equal to 5 likewise munga rounding off cow the way the number that is the we rounded off to 4 significant figure so low significant figure matlab 1 2 3 4 this puri pakar de number rounding off pakar de bas padi ki kata so gore jang sara sare why the digit next to the digit is 2 زموږ سره اولنی سلور ډیجټ نه پس چې راځي دا زنګ سره سره 3 نمبر راځي او دا 3 زنګ سره سره د 5 نه سمالر دی نو موږ به څه وکړو موږ به سمپل دا وکړو چې دا یو نمبرز کم لیکلی شوی دی 6572 او دې نه پس بیا دا 00 پټ کړو زنګ سره به سر راشي اوس به دې بل اگزامپل کې تاسو وګورئ زموږ سره دا دی 4 significant figure ته لاړ شئ زنګ سره 1 2 3 4 دیز پورې دی اوس که تاسو دې ته خیال وکئ زنګ سره دا 9 د 5 نه سره ګریټر دی چې دا 9 د 5 نه ګریټر دی سمپل به دا موږ دا دوه نمبر ډراپ کو او د 6 سره 1 پلس کو زنګ سره راشي چې 87270 دا به زنګ سره شي د دې راوندینګ اف بدی کې وایي چې زنګ سره 5 significant figure ته راوندینګ اف وکړي ته تاسو ګوره 1 2 3 4 5 مطلب دا اونلی یو ډیجټ وز دا زموږ سره څه دی دا زنګ سره 5 ته نه د 5 نه ګریټر دی نه سمالر دی نو دې کې وزن سره 5 ته بس په دې کې موږ هایر لیول یو خبره کوم په زیاتر زموږ سره چې کله ایون نمبر یې لایک کم چې موږ راوندینګ اف کوو د دې سره خوا د چې کم نمبر دا ایون یې لګې دوه سره پلس کړی دی خو چې زنګ سره ایون په ځای آډ ان بیا به څه کوو زنګ سره به 9 په رولز کې بیا دی 9 په بوک کې بیا دا رولز دي چې کله زنګ سره ایون یا آډ په هغې باندې ډیپینډ کوي چې آیا موږ ورسره ایډ کوو سپریټ کوو خو اکارډینګ ټو دیس لیول کلاس 8 په دې کې بیا 5 چې کله هم راغله نو موږ ورسره څه کوو ایډیشن کوو we will rounding up we will add 1 to the digit 4 and replace the digit by 0 نو دې کې ایډ کړي دي سمپل نو اکارډینګ ټو دیس بک فی الحال تاسو ته دا ایکسپلین کوم was دا 5 significant figure تاسو راوندینګ وکړئ 1 2 3 4 5 ان پس زنګ سره دا 3 دی 3 ته 5 نه سمالر دی دغه دوه به 0 شي نور ا نمبر په خپل ځای راشي دیکھئے the exact length زنګ سره دا exact length دی we rounding up this up to 4 significant figure سلور significant figure پکار دی 1 2 3 4 دا دوه راوند اپ کولې دا 2 زنګ سره د 5 نه سمالر دی دا په ځای به سمپل مونږ سو کو ډبل 0 ولې کو زموږ سره براشي 4 significant figure نو دا به سره راشي چې 4 5 1
देन पास द पॉइंट पास 0 भी हम गन लिखो 4 5 2 1 राल 4 सिग्निफिकेंट फिगर तराल by rounding off the numbers to 5 significant figures biash mark 1 2 3 4 5 the 5 na greater than the 1 sarba unga 1 bal plus ko da 2 shizang sarba answer darashi summary ke say most common is yes type of estimation is rounding off. The difference between the exact value and approximate value is known as approximation error. Significant figures are numbers of figures or digits indicate accuracy of any calculation or measurement of the closeness of measured value and true value of something is known as measurement of accuracy. How many significant figure are there in the देखिए सोना significant figure then दे देता सुगर मुंग सारा point पर मंच के ना 1 2 3 4 for significant figure which of these have three significant figure three significant figures ang sarpa देख की दी da 4 दी dam 4 दी अब da 2 दी da जंग सारा da यो right option how many significant figures are there देखिए सुमरा significant figure दी 1 2 और 3 दी 1 which of these have 5 significant figure पर टूल की कमी of देखिए जंग सर only 3 significant figure दी ये 10 वो गोरे जंग सर 1 2 3 4 5 देखिए 5 दी नहीं लाओ का देख के गोरे 1 2 3 4 5 6 दी और दा 4 दी जंग सर only दा right option है how many significant figure are in देखिए सुमरा significant figure दी जंग सर 1 2 3 4 5 देखिए 5 significant figure दी देखिए दाव 0 ची दा सिग्निफिकेंट ना दे अब दाव सिग्निफिकेंट है देखिए दा दो नॉन जीरो डिजिट पर मंस के दे अब दा जंग सर राइट साइड दे द पॉइंट बात ना दे पॉइंट ना मार के दे जंग सर बदे की सिर्फ ओनली सोना सिग्निफिकेंट फिगर रहा 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर रहा